موږ پښې کاږي. موږ خو کوشش کوو چې زه د خپل دښمن چې هغه زما د ولس دی، زما عزیز دی، زما تربور دی، زه د هغه پښې وکاږم. مګر په لویه سطحه زه د ګردې خانوزۍ د وقار پښې کاږم چې هغه له دغه سره له وخته سره دا غیر خلک راځي پر موږ به دلته بیا مستیانې کوي. نو په دا والا چې کوم دا د تور غیر یونین چې کوم وخت وجود جوړ سو، څه ته را جوړ سو، دا د یو ډېر غټ مزغو د خاوند سړي دا کار چې دغه منصوبه بندي یې جوړوله. کوم وخت چې دا غر شروع سو، خلک روان وو په 2024 کې ورور د کلي ځوانانو مشرانو چې هر څه وتلي له کوره دې دا غټه اوږده ګلچه راخیستې د ورته لاسې به د دوه خوا خولم دې راخیست د کروندې به یې دلته کار کوو. په دا مابین کې د یوه کوره 5 را روان، لا بل د 2 را روان، لا بل د 3 را روان، هر ورځ به خپل ته خپله سره اخته وو. نه پردی وو، نه به پردي منع کړی وو، نه پردي به کار بندولي، خپل ته خپله به سره اخته وو. بیا په دا مابین کې خاص کر دغه سیره د لومړي چې د چا سر لځي په هغه کې چې یو ملک احمد وفا وو، یو محمد عرفان وو، یو جانزیب وو، په دې به څه نور کسان هم وو. دوی کوشش دا وکړي چې موږ د خانوزۍ لپاره یو داسې ترتیب جوړ کړو چې په دا غره کې دا شر و فساد، دا جنجالونه، دا جګړې، دا دعوې دا نشي پیدا داسې جوړ نشي او که یې موږ په وخت سره ختم کړو. نو په دې اوله زه د خانوزۍ وګړو ځوانانو ته یا په ټلیفانو یا په رابطې یا دغه په لایک سلایک خلکو ته رابطه سره وکړه. بیا موږ د موسی صاحب هغه وکړ د فیضو ماشین بیټه کې د خانوزۍ د خلک راوغوښتل. په دې میټینګ کې چې موږ کوم خلک سره راوغوښتل 40 کسان به راغلي او 15 راغلي چې دا خلک مکمل نه دي. په دې چې وکړي چې د غره چې کوم ټیکداران دي دا خبر کوي او د هر کور د هر ځوان د هر مشر ته باید دغه اطلاع ورسوي. بیا له دغه سره د خلکو له اطلاع سره ولاړه 11 ورځې بعد یا 20 ورځې بعد بل میټینګ راوړو. بیا په هغه کې به یو 15 کسان سوي تر هغه زیات ول، خو بیا هم دا موږ مکمل نه وکړل. په دې کې به له ما سره مال سوي، له بله سره به مال سوي. خاص کر په غره کې چې کوم خلک لګیا ول یا چا کارونه کړي وو یا په مخکې دلته له غره چې څه واسطه وه هغه یې ګرځه سره راغوښتي وو. بیا موږ درېیم میټینګ راوغوښتې. یو میاشته بعد بیا په دا درېیم میټینګ کې چې بیا سره کښېنستل، بیا په دې کې د 15 کسانو یو کمیټۍ جوړه شوله. دا 15 کسانو دا کمیټۍ چې باید د غره په حواله چې ولې موږ جنجال دغه جګړه دغه جګړه موږ به سهار ولاړو ماخستن له ماخستنه تر نیمه شپه بیا به سهار مفتي د منظور پر ټیم دا دروازه یې زله جلا کړه هغه زله جلا کړه. موږ به خپل د خپلو په سره اخته وو. نو په دغه حواله د یونین چې کوم د خیرسګالۍ لپاره جوړ سو، صرف د امن امان د خانوزۍ د ولس د غره لپاره جوړ سو چې په دې کې شر فساد نشي جوړ او په خیر خیریت سره دا غر وچلوي. په غره کې چې غش کش سره جوړ سو، د خلک سره کې زیاتوب سو. دلته د رضوان شاه انټري وسوه، د الجبل کوم خو راوتی په د پیسې مزه د ابراهیم لالا پر ځای چې کوم رجي خان لالا او سید حسن لالا چلولې پر هغه ځای خرم راوتی. په دې خوا لجان ورته کښېنستله. دلته پاشمو کې د اطلاع بلیدي صاحب ایسي وو، هغه راغله دا کارونه بند کارونه چې بند کړل. موږ ورغلو دفتر له بیخي هلته غره وروختو، د یونین والا یو 15 کسان وروختو. بیا ملک احمد وفا خبره ورسره وکړه، ویل یاره ما ته درخواست راکول شوی دی چې دا غر بند کړي، دا حالات دي او فلانات او امکانات. د رضوان شاه سره موږ په رابطه کې وو، خاص کر د ساکزۍ فرید احمد د هغه سره تعلق وو، رابطه والا خالد شاه ورسره په رابطه کې وو. ده ورستی چې هر مجلس زه هغه ته تیار یم. د خانوزۍ موږ څه تحفظات لرو، له د هغه سره موږ منسلک یو، له دې سره موږ لګیا یو، له د هغه سره خلک په کروڑو روپۍ ګاري کړي دي. اوس ته کار تحفظات دا موږ لرو. موږ بیا د ایسي دفتر ته راغلو، ایسي باقاعده بیا موږ ته ډیټ راکړي چې په دغه تاریخ بیا د تی راسي د الجبل والا زه راغواړم. بیا یو تاریخ مقرر شو. په دې تاریخ کې چې موږ کوم دغه رالو د ایسي دفتر له دلته د ایسي دفتر یو د میټینګ مخکې په غره کې کارونه در بند شو، یو 2 کار سټارټ شو. دا 2 کارونه درابشان ورکړي وو دا توپ ملاخیلو ته، له هغو څخه باقاعده ورکاډر راغلی. موږ هغه ورکاډر راواخیستی، هغه مې راوړي ایسي له چې غر بند دی. دا ورکاډر په کومه کته کې راغلی. نو د چا تاریخ چې شوی د غره مالکان رالل، دا ورکاډر ابي بازی وو، ابي بازی دا ورکاډر ورکړی وو. یو هغه سردار رشید وو، یو اسماعیل وو، په هغه ډله کې راغلی وو. رضوان شاه هم دغه میټینګ راغلی وو، د یونین خلک هم ورلو. رضوان شاه و دا دغه ته وایي و دا ابي بازی ته چې بایي ستا هغه په 100 کې 5% دی، ته څوک یې چې خلکو ته ورکاډران ورکوې؟ زه له دا خلکو سره کښېنم، زه مجلس ورسره کوم. موږ میټینګ شروع، د هغه میټینګ له درافشان راغی. درافشان سره راغلی وایي دا به دا غره کې به دا جبل کې زما حصه ده، دا رضوان شاه له ما سره پارټنر دی او فلانه ده او ډمکانه ده.
په دې وجه پورې د الجبل یو په 2024 کې دغه د ګرافشان یا د ګرافشان د چا د کور یوه انټري نه وسوي ټیک دی ته رالي خدای دې راوله خدای دې په خیر راوله ډېره ښه خبره ده خو خو بیا خپل سړی نو بیا به سره کښېنو په دې حواله بیا دغه موږ ته ټایم راکړي ایسي ویل بس تی به ودې کې تی خپل ډاکومنټس راوړي ټول غره یې دا ضرورت چې د چا لاټ دي ته پر لاټ دې د کاغذان موږ راوړه دې کاغذان موږ راوړو چې موږ به وګورو نو هغه ته شپې ورکې یو هفته په یو هفته کې دوی کاغذ نه رالي لس شپې ترې شوې شل شپې ترې شوې د شل شپو بعد چې اطلاع راغله سهار وختي دي بیا ګاډیانې دي وروره لیویز دي لکه درګه ده باید ډیمارکیشن دی سروې ده څنګه دا سروې ده چیرې ده دوی د شکر لخوا دا شروع دا ډیمارکیشن کوي هغه چې فلان سره وکړه یونین هغه د غلفان منډې سره راو اخو سره رالو یو شل یا 15 یا لس یا 10 کال سره ولاړو چې باید ډیمارکیشن کوو خامخا یې کوو لیویز دی سرکار دی بس ګلابشان په مخ دی مجلس ګډ ګلابشان کې چې دا اولاد خاص کر خارجي دولت ته ډېر په ودانۍ ونم چې دا معلومات دا کار څه وکاو کې د کاوس د تماشې سو مالګر سو خام خالي شو دې افراد دي دا خارجي به خېټه ځوانان راغلي او څه کسان خبر راغلي مشران هم راغلي موږ دوی وخت ته پرې شو لا غول ذاتي په کار کې اخرت کې دا جوادي دوی مو شام په لکه هغه د جبل یمین راغله دا د برالاو د پیسیم د جبل بارچ کوم دی موږ هم د پیسي ورانو شرال د بل وایي پاتاشن به نه کوي زما ته غوځای په دغه کې رضوان شاه د داویدارو اسماعیل او دغه د شاه د دغه شي موږ دا ته کار نه دی لکو په دغه ورځ زموږ د یونین په دې کسانو فعال تاسو په دغه شروعات چې اول ورځ د وکړ تر کاوه کوم کې دا غږ دولت افزات لري کوي او هغه کې کار لري ټول په هغه باندې نو مسلط کوي موږ په دې کسان باندې فعال تاسو چې فعال تاسو موږ د هغه د کوم او د دې د ملکیت دعوا وکړه څنګه دعوا وکړه دا دعوا وکړه چې د غره کوم راځي په دې کې به دولت حق دا هغه د چا په غره کې کار ستا کې نسته دا هغه حق پکشي په دا غره کې په 2004 کې په 2005 کې په 2006 کې دا ډېر خلک خبرې چې کوم وخت د ابراهیم لالا پر ځای چې کوم د ټول خلیه د ګل محمد لالا د زوی اجمیر محمد دا کار چلولې هغه پروګرام ډېر ښه په خلک هم راوخته په دا ولس کې اچا د ولس د یو ورخي د ولس د حقوقو خبره چا نه کوله بیا دا هغه دا کار شروع چې په 22 او په 23 کې د روزي خان لالا او د سید حسن لالا کومه دا شروع په دغه کې بیا دا هغه شډې په خبره اوته د دې ولس د دې د حقوقو دعوا هیڅ نه درلوده بل او ته چې به په دې د ولس حق دی یا موږ د ولس حق غواړو یا د ولس حق کې راکوي نو په دا ولا د عینین چې دا دغه ته ودلېږي او دا غره چې به دا کوم دی په دا کوم د ولس حقوق دي نو بیا موږ دا محسوسه کړه چې به دا عینین د یو غټ فورم سره د پولیسي کمیټې په غوښ کو چې کوم زړه ولسی کمیټې ولا او دا په سر بیا مشاورتي کورسونه وشو بیا موږ ورولو د ولسی کمیټې سکشن نسو دوی نه ولا د مشاورتي کورسونه ولا سکشن نسو بیا ولا اوس ډېری خبرې وکړي په دې کې ولسی کمیټې مو دا خبره وکړه چې کوم یو سلام مشوره کوله د موږ په سلام مشوره نه ویل کورس ته سلام مشورې به کار وکړو او ته دا نه چې سره شکل هغه کول هغه به موږ نه ټیک دی بالکل نو په دې کې بیا موږ مشاورتي کورسل اتلس کسانو هغه خطونه راکړل او ولسی کمیټې اتلس کسانو هغه خطونه راکړل دا اتلس مشاورتي کورسل او اتلس ولسی کمیټې دا ګټه شپږ کسانو په دغه کې وموږ ته اتلس کسانو څخه راکړل دي په تحریر راکړل دي اتلس کسانو چې باید د غرب حواله د دې ځوانه پیاسته د خپل غربي دا وچلوي بیا د مشاورتي کورسل یو میټینګ د موږ د ولسی کمیټې والا ورنو دا یونین والا چې باید څور په مناسب دي موږ څور پکښې بیا په دې کې د مشاورتي کورسل والا هغه ورځ موږ ته سلام نه کړه او موږ مشوره پر کوو په لحاظ راستو بیا بل ورځ موږ ټلیفون راغلی چې مقصد موږ د دعا وتل درځو بیا یو تاجول والا او بل نه څوک ورسره یو بل ملګری ورسره دا راغله ولسی مشاورتي کورسل دا خبره وکړه چې وایي ته د ولس لپاره 1000 روپۍ په ټک کېږدي دا د ولس ته راځي بیا موږ دغه مشوره څو کسان مو واستول ولسی کمیټې له بیا به هغه ورله هغوی سلام مشوره ورسره کوي موږ 1000 روپۍ کېږدي ورته چې موږ کوم حالات دی په کتل حالات به تر وځي کشیده کېدی خرابېدی سترګې زیاتېدې زموږ خلکو ته رکاوټ او روکتام له غره ځای بندېده شو موږ د 1000 روپۍ 2000 ورنه 1000 روپۍ بیا 2000 کې چې باید 1000 روپۍ نږدې
څوکه د غیر خلک زور کوي او د 2000 روپۍ د غره د ملاس کېږي موږ 2000 کې بیا چې موږ حالاتو ته کتل جګړې زیاتېدې روز ته رابلې موږ دغه 1000 روپۍ به 15000 کې چې هغه یې نه 1000 دي نه 2000 دي پر هر ټن به موږ ته 2000 روپۍ راکړي دا 15000 روپۍ راکړي بیا چې موږ د کوم نگراني شروع کړله په دې کې د یونین کسانو مطلب د خدای پالنې لپاره موږ د 5 کسان 3 کسان 8 کسان دا پر غره ډیوټي وه د شپې تر ورځې دا مو څو میاشتې دا کار ډیوټي کوله موږ چې کومه ډیوټي کوله نو موږ ته په غره کې د کمرې ضرورت په غره کې خو لوړه خوا ته دغه وله مسلې وې پریشاني وله تیواري راغلی د خلکو بېعزتۍ شروع کړې وهل ټکول یې شروع کړل چې د دوی مرضي وه هغه کار بېله کوي چې د دوی مرضي نه وه هغه کار نه شوه چلېدلی نو موږ بیا باقاعده په تاریخ کې دغه له ولې ولسي کمیټې نه دا موجوده ولسي کمیټې نه چې دا موږ ته درخواست راکړي دا موږ په شاملات کې به دا نمبرین کې به دا د ولس لپاره د یونین لپاره یو کمره جوړوو بیا دوی موږ ته تاریخي طور باندې لیکلي راکړل د کمرې اجازت یې راکړي موږ دا ته کمره جوړه کړه په دا کمره کې موږ ته 3 میاشتې پورې تقریبا د ولس ځوانانو بغیر یو تنخواه بغیر یو اسره شپږ ورځې دا ډیوټي کوله چې له غره نه که چا پرد راوتلی یا راول کېدی موږ د دوی لپاره خرڅ د الجبې لپاره هم خرڅ د پیسې لپاره هم خرڅ چې باید دا د ولس کې دې ته راتشنه شو نو په دا والا دا د ولسي کمیټې چې دا د زموږ دغه کوم دغه چې د فرمان دا ولسي کمیټې کې ټول داسې کسان زه دا د ولسي کمیټې نه یادوم ټول داسې کسان وو چې هغو دا شی نه غوښتي چې د غره آمدن د غره منافع د غره مفادات د ولس ته راسي کله په یوه نامه کله د خاندان نوم ورکړه کله بل نوم ورکړه د رکاوټ یې کوشش کوي چې دا کمیټې داسې استعمال کړي د اذنین په مخ کې یو قسم رکاوټ جوړ کړي خو بهرحال موږ یو عزم کړی وو چې کوم وخت موږ ته د مشاورتي کونسل دستخط راکولی یا ولسي کمیټې سابقه هول باید چې کوم کار کوي دا به ترسره نه کړي دا به ترسره نه ورسوئ که ته دا کار دی چې کوم کار شروع کړی دی دا ډېر غټ کار نو په دا والا موږ رکاوټونه جوړ کړل د دوی فرمان بند کړل موږ یو اطلاع راغله چې ولسي کمیټې دا موجوده ولسي کمیټې یا دوی څو کسان دا سړي د کېټله چې باید په داخل کې چې کوم دا یونین دی دا یو څو شرپسنده عناصر دي د دې یو اړتیا نشته د غره د خانوزۍ چې د ولسي کمیټې د ټولو خاندانونو یو مشترکه او له ډېره زمانې په وجود کې را روان یو کمیټې ده چې د خانوزۍ هر سړی قدر هم کوي عزت هم کوي او په حقیقت کې هم ولسي کمیټې خانوزۍ له ډېرې ګټې ډېرې فایدې راوړي چې د غره اختیار له دوی سره نشته دوی چې دغه مجلس وکړی چې موږ ته دغه اطلاع راغله نو بیا باقاعده په دې حواله موږ وغوښتل شو موږ ټلیفونان راغلل موږ وغوښتل د کوچ نه چې باید دغه طرح مجلس دی دا طرح مجلس دی دا طرح مجلس دی بیا موږ په دې حواله دې ته د ډېټا بیان چې د الجبل علاج له سره موجود دی د دوی الاټمنټ په 1991 کې اول ځل وجود جوړ شوی دی یا نوی یا زندګۍ په غره کې دولتي کار نه دی کړی بیا په 2007 کې د جګړه وشوه په دغه غره کې دا نجیب بازاري دا د الجبل په حواله راغلی چې کار کولی بیا جګړه وشوه له مقامي خلکو سره بیا دلته قبایلي طور پر دې یو فیصله وشوه علاج چې کړی وو له 1991 تر 2007 پورې د 15 کالو دپاره ورته علاج کړی وو نو ایمیل نو په 91 کې د اپلای کړی وو پی ایل او اپلای پاور بیا په 91 کې ایمیل ورکړي ماینینګ لیز لپاره په 2007 کې دغه الاټمنټ فیصلې دی په 2007 کې بیا قبایلي طور پر فیصله وشوه پر تا د مشترک خدای بلدین صاحب کړی دا چې هغه مشر وو مستقدرمن دی چې باید د خپل الاټمنټ رینیول نشي کولای د دې الاټمنټ رینیول د کوم باندې ته خاص په چې ما خرچې کړې دي ما ته 2 کاله دغه مهلت راکړه 2 کاله ورته مهلت ورکړي زموږ مشران ولسي کمیټې وو باقاعده دا درخواست ولیکي په 2009 کې و ډي سي ته ورکړي چې باید دغه فیصله ده د الاټمنټ د ډېر نیول د کړي دا کینسل بیا ولسي کمیټې له ډي سي څخه درخواست وړي د ډي جی ماینز نه ډي جی ماینز په اپریل کې پر 11/2010 کې ډي جی ماینز الجبل الاټ کینسل چې کینسل یې کړي مشتاق اسلامي تسلیل په یادو سیکرټري ماینز بیا چې ونیول شو په پلنګو په دیوالو دا کې پیسې په ټیکل کې وې
نو د پیسو په زور الجبل والا په 11 کې پته په سکرټري مایز د الجبل فعال دي بیا د هغه زموږ ولسي کمیټې والا د قدر وکړي الله د عزت وکړي دوی رالل د الجبل الله کې باقاعده چیلنج کې هایکورټ په 2014 کې باقاعده تحریري فیصله وکړه چې د 2011 چې سکرټري کوم الجبل ته حالتانې دي دغه فیصله یې کالعدم کړه کیس یې پرته ریفر کړي و سکرټري مایز ته چې باید په دغه سم زیر غور وکړ په دا علاقه کې دلته د خلکو د تعهدات دي دلته د خلکو حقوق دي ته په دې باندې فیصله وکړه بیا ولسي کمیټې د یوه سړي نوم ورکړي لکه حاجي بشیر دوی د سکرټري مایز باندې په خپل کیس چلېدی په 2017 کې برته سکرټري مایز بیا الجبل فعاله کړي بیا چې الجبل فعاله کړي بیا چې موږ کوم وخت د فیصله راوایستله موږ چې کوم فیصله راوایستله په فیصله کې حاجي بشیر څلور میاشتې دغه غلی دا پیشانونه دا څلور میاشتې دي غلی خو هر پیشي هر تاریخ لیکل چې باقاعده په تاریخي فیصله کې د هغه ډېر ډیټیلز ده په دغه تاریخ نه راغلی په دغه نه راغلی په دغه نه راغلی په دغه نه راغلی بیا چې نه راغلی بیا موږ بشیر سره رابطه وکړه چې بشیر دا تاجم باندې په نیمه پیاسې په بشیر به خپل جواب پیش کړي دا ځای ته لاړ بیا چیرې لاړ شي اصل مسلمان شي موږ په د فرد په کې دا د ډیټیل ورکړي چې دا کومه حالات دي دا لکه دغه موسمي پرندې دا ورکي چې کوم ښکاره شي موږ ښکاره شي کوم نه بیا دا ورکي زموږ خلکو نو غسل مسلک دي له زمانو له قرنۍ کې لګیا دي د کار کې د دې حقوق زموږ دي دا علاقه شي دا ولس ته علاقه شي دا یو ته علاقه دا یو فورم دی د خمسي د ولس بیا په دا والا موږ بس ټکی مشتي ته بیا اجازه د کوتي په دپشن کېټ ورسي موږ دپشن کلیه ورولو د مای میجر بیا ما دا کپو وکړه بیا بل موږ راوښتلو بیا ولسي کمیټې دا موجوده ولسي کمیټې په قاعده درخواست وکړو چې د غره په اړه چې هر مجلس ته له مشترک کوي د یوین یا من بیا د یوین نه ورکړل چې د غره اختیار له مشترک بیا موږ راوړو کمیټې سره کېناستو یو مرکزي پوسټر ورلو چې باید موږ په خپل علاقه کې باید چې دغه ګریبان نشو د موږ د غیر خلک فایدې وړي هلته په غره کې تیواري ناست دی ورو خلک عزت کوي خلک وایي چې په لاکې شروع دي دلته موږ یو بل سره اخته دا معنا نه دا خوند نه کوي نو په دې حواله چې موږ دوی کوم مجلس سره وکړي په دغه ځای کې خو موږ دوی په څه خبره مخکې نه تلله بیا دغه د ولسي کمیټې والا ایسي ته باقاعده درخواست ورکړي موږ باید د غره احتیاط وکړو دی د دې ولس د دې قوم د دې د حقوق د الله موږ راپورته کړي ده چې په دغه غره د هر کور حق د هر فرد حق وي نو ته دا مه کوئ چې ازادي ته موږ ته قدرمن یاست راسئ نو موږ ته مشوره وکړئ چې ته کوم ځای کې موږ هغه ځای وکړو یا ته موږ پسې موږ په درپسې یو دا غیر ښه فایده راځوړي دا ولسي کمیټې ولسي ته باقاعده درخواست ورکړي تعلیق ورکړي چې باید په دغه کې کوم غیر قانوني خلک دي غیر قانوني نجونې دي غیر قانوني کار روان دی دا غربي کمره ده دا ډېر لږ راپشوا حراته سي ده دغه خو الجبل والا دا غوښتل درابشان ناست دغه موقع یا په کمیټې کې څه کسانو د ده په منشا کې دا کار کوي هغه ولسي کمیټې چې موږ ته یې باقاعده د کمرې تعمیر راکړي چې بالکل یې جوړه هغې کمیټې ورته دا درخواست ویسي ته ورکړي چې دا کمره یې ولري هغه ولسي کمیټې چې په 2005 کې تعلیمي طور باندې د هغې خبرو چې کاري طور باندې لیکلي ورکړل چې غره له وخېږئ باقاعده کار وکړي ماینینګ وکړي په 2005 کې اساني راغله چې د زریماشو ذریعه جوړه کړي بس هغه کمیټې ورته وایي چې دا غیر قانوني خلک دي غیر قانوني نجونې دي دا غیر قانوني خطرې دي دا راپسې واخلي په خارجي کې دا تر خلک ولري چې هغوی په شپو کې ګولډن شیک واخیستی پنشن دا دې خلک دي چا په روز کارونه خرڅ کړل چا ځکه خرڅ کړي په غره کې کار کولی چې دوی بچیان راوباسي پنشن هم ځبلاړي دلته لیکلي پر باندې دا راپسې واخله دا غیر قانوني دي بیا له پرموټ باندې اپریشن وشو کمره ولګېدله درې کسانو موبایلونه ځه واخیستو په منطقې یې راغله دغه شپه دا شپان یې ګډ شپه ویښه درلودې بیا راغلل دا مشرانو مشراتي څنګه چې باید موږ کمیټې سره اخته وي دا مناسب نه دی غیر ښه فایده راځوړي دا خپله یو تر بل ته ټول سره شو بیا دې اعلی قدر وکړي موږ جرګه راوغوښتله حاجي فرید صاحب و شیرشاه لالا و حاجي اکبر لالا و محمد شاه لالا و بازو صاحب و پنځه شپږ کسان په موجوده وخت کې کمیټې جوړه شوه بیا د کمیټې څخه ورغلل ولسي کمیټې بیا دوی سره څه مجلس سره کړی هغه خو بهرحال موږ کمیټې تر څه حده پورې دا سره نږدې شو چې باید بس یو باید د بل سره بد نه کوو پښې ته تی دا تر یو کار د غره په حواله موږ دا دی ورته وکړي چې موږ دا د کمیټې د وس کار نه دی هره ورځ جنګونه دي دعوې دي لرګي دي ټیخ دي بېعزتي ده پولیس دي بېعزتي ده دا ډېر بد کار دی باید چې موږ یو د بل سات سره وکړو په دا مابین کې چې موږ دوی لږ سره نږدې شو موږ دوی سره برابرېدلو
دغه غم خلکو دغه کاغذ یې ډېره فایده واخیستله د ولسي کمیټۍ کاغذ یې یوړل بقاعده تر ډي تر کمیشنر تر وبس کې چې هغه پر موږ باندې پرینټ اپریشن راغلی په دې کې واده کوم پاسپورت کې پولیس ټي اف پکې وو اف سي پکې وو انجن وو ورته تیرون نو ایکسپیکټر اندار راغل دا پر غره باندې چې دغه اپریشن شروع شو د خلکو والا جان د قدرت ور پیغه دغه کمرې ولړې د قرآن شریفان کې پراته ډېر ظلم وشو زموږ د خارجي عوام سره خاص کر د ټکدارانو سره چې خلکو د پلار جایداد د پلار د نیکه جایداد راوړل کې کار کړی کړو د خو دې 15 کسان کړي مګر 200 کسان لګیاو 100 کسان لګیاو 200 لګیاو دا ګټ خوري له خاورو ډکې کې د چا په کې ته کې ګټې دې چا په تا ګټې دې چا په تنخواه دې دې هغه د برخه وندان کړ بیا نو دغه د موږ چې کوم وخت دا معلومات وسو چې دا دونه زور نه کوي خارا موږ لاړو د دې خبرې پر سر وکتلو بقاعده موږ معلومات وسو چې دا ورلا کاکر دا ګیم د په مخه خسته دي تر وخت ورلا کاکر په ورسېدو چې دغه معاملې د دې هغه په لور په کار دي دا څه تر څه د مال بقاعده د ولسي کمیټې کسان راغلي هغه راټول شټیک دا جبل دي دا صحیح دي دا قانوني دي دا دغه معلومات وو د ولسي کمیټې په عمل غیر خلک ورغلي دي خو د ولسي کمیټې په دغه کسان پکې څلور چې هغه دغه مفادات د ځان لپاره غوښتل ولس ته د ولس غږ نه خولي ورلا کاکر د کوشش د ناش لپاره انکار چې ما د ولسي کمیټې خلک راغلي دي چې هغه ټول بس دغه شکل دی الله تاسو دې دا دا موږ بیا ولا بیا له شاوتی په سره سره بیا ولا شیر ستو چې به دغه معاملې پر مخ روانه ده خرابه ده موږ ته پکې چې خبره وشوه او دې اجازه د ناس واخی پیسې مو په دې درانه دا به ولر دې ډرامه شروع شوه د پیسې تاسو د بنیاد خبره وایي شای اته چې کوم وخت دوی کارونه بدلول د پیسې د برانډ علاوه د پیسې په هغه مارکشن تجربه لا بدا پوسو چې زموږ کارونه سره باندې جګړه ده نه ناستي پرمانۍ لري د کار چې شروع وي اته د پاستون پر سرکار کې پیدا شته دا کارونه ماتي هغه کارونه بند هغه چې بند کله مشت طالبان پوسو چې باید او ولسي کمیټې دغه دا غرب ټیټ دراله موږ بالکل ټیټ موږ دا خبره راوړل چې موږ تعالی شي دا خبره موږ سره ټیټ سره شیر کړی بیا اقرار له کې د چې باید ولسي کمیټې دا د یونیه په ناله ټاکي دا ولسي کمیټې تعالی بیا ولسي کمیټې پر راکړې سو هغه ولسي کمیټې چې په خو دې څنګه کسان ول موږ سپریم بس موږ دا موږ یو باید یو نظارو کې دا غر ارو جنجالونه جګړې په مسران خلک یې دې دا شروع د جګړه د خلاص نه کوي دا و په ځای ته دغه جګړو ځان لري کوي بیا موږ په دا والا د دلاتین په والا په قاعده د اجماعون چې د مسلم باغ د هغه راځي چې هغه مجلس وکړي به دا پیسې متي د درالات د خانزي په نامه وي د خانزي ولسبي چې کوم شی غواړي هغه وشته هغه دغه ماشه وشته راکړي کوم شی د ولس لپاره کوي په دا راځي چې موږ 40-50 سره وکړه په دا والا کې چې موږ خبرو سره کوله د مشاورین ورسره یو څه کسان راوړل او د ولسي کمیټې هم په دې راوړل چې په ولسي کمیټې کې موږ ته خالي مدازین الله راغلي اسمت صاحب د شورا موږ راوړل هغه نه راغلي جابر علاوه جعفر علاوه بازو صاحب څو کسان راغلي بلاغه مجلس وسو خدای را د کمیټې کې ځینې کسان دا نه وشتل چې دا پیسې موږ ولسي یونین علاوه خدای را چې د خاص وخت دا یونین ته نه علاوه دغه کې د دوی د پاسپورت د اتفاقي په حواله اخري کې ته به موږ ډېر شروع کړي چې باید کمیټې ماته لاړ شي نه ماته لاړ شي الله دې قدر کې عزت وکړي بیا له موږ سره مشاورتي کوسل والا پټ ولاړ مشاورتي کوسل والا راو مشتل موږ راو مشتل مشاورتي کوسل والا پیدا یونین دی دا موږ جوړ کړی دی دا دغه غره ته پاره دی په شین کې دا په قاعده غواړي جرګه جوړ کړي چې ولسي کمیټې راو مشتل یونین راو مشتل مشاورتي کوسل راو مشتل موږ مشاورتي کوسل والا را سره نشدان یو ورلو ولسي کمیټې والا جرګه ولاړ وګورو موږ سره شي په دې راس سره جوړې په بیا چې فرید لاله موږ ته اخیوال لاړی والبيدا د کېټ والا ولا کې د جوړ ده یا درالات دا نه مې سره چکري هغه په قاعده بیا لیکلي ورکړي چې باید دا ولسي کمیټې اته کسان دي اته سي دغه واچوا اته د یونین واچوا دا شپږ کسان په نامه وي دا نه وایي چې په ولسي کمیټې نو د یونین د ایله خانانو یو کسر او ایستي چې دا یونین د یونین دغه اته کسان
دا یونین خو جوړ دی ولسي کمیټې ته سطر کړی دی مشاورتي کونسل ته سطر کړی دی اوس دې ته بد مه کوي بس خو د هغه یونین دی بهرحال هغه خبره وه چې د هغه پیسې مې ما چې موږ ته دې کولې پروجیکټ یې راته جوړ کړی و د هغه پیسې مې څو میاشتې پرې مخکې د ایل په نامه انوارالله مندوخیل دی هغه ته عینالله عینالله مندوخیل هغه ته یې ور الاټ کړی دی عینالله مندوخیل راولاړ څه کار شروع کړي موږ ورلو دا کار پر بند کې یو ورځ بیا بل ورځ بیا ورلو بیا د دې یو سړی راغی زه له دې سره کښېنم له دې سره مجلس کوم د دا مجلس په اړه کې موږ بیا تر اوسه څوک نه دي راغلي نه مجلس راسره کړی دي نو ورلو مسؤلیت و بیا یو څه کسان دغه له ورغلي دي هلته کار له ځي هغه ټولې چې ورځ مه راځي نه د کار د بندېدو خبره کوي که ته هر مجلس کوي موږ ته عصمت صاحب و بشیر دا خبره راته کړې ده چې به د غره یونین یو اختیار نه لري دغه اختیار د ولسي کمیټې سره دی څوک ذاتي طور پر کمیټې استعمالوي د کمیټې نوم استعمالوي یو کس یو دوه یو درې اوس بیا دوی د یونین سره مخالفت کې را روان دي هغه ولې را روان دي موږ دوی برنامه کې سره جوړ خو په کومه باندې چې دا کومه کاروايي د کړم راکشته کېدی د خدا والا موږ ته اطلاع رااله چې دا کومه ټکنالوژي ته ورتي هغه سره ټکنالوژي موږ رااله چې زه به خپل شی درکوم ډېر ستړي ډېر پیسې راځي پر څنګه دي ډېر ځلې رسوي موږ دا پر کومه علاقه د سرکار مراوده نو سرکار لا اول موږ په خپل ورو نو موږ ورو کمیټې لا په کمیټې کې درې کسان ناس په غوړ په میټینګ کې ناس یو حاجی بشیر لالا ناس یو اسمت صاحب ناس یو عبد الله صاحب ناس یو هغه په ټول چې دا کوم دي نو په دې وخت کې به چې بیا پریشانی نشته جوړ و موږ ته د ولس په مت کې ویني خپل شی ورکړي دوه یار دا ترای موږ یو ورځ جوړ شي موږ نو چې څه تلويش لکه په کار دي دا دې د پیسې په شو کې مست د ډېر لپاره پیسې راګي هغه ونده پاره دا د شپږ کړه دا د موږ اخیس کې د لپاره موږ پیسې پکار بیا د دغه وخت کې دالت په دغه ځای موږ ټول په ځکه سار ورغلي یو موږ جواب ورکړي موږ دا پیسې موږ د ولس لپاره ټول کړي دي پر افراد مو تقسیم کړي دي دا د شخص په مستا کار دی د دې پیسو موږ دا اکمل مستا د دغه هاو دا موږ په نیم کې مشوره کوو یا په ولس کې مشوره کوو بیا موږ څه په دغه موږ په دې وړه کې تاسو بلال یو خبره وکړو بیا دا هغه کسان په ولسي کمیټې کې دا مجلس کړی دي چې ډېر والا موږ ته پیسې درکړو او دا خو ډېره ښه خبره ده کمیټې په قاعده کسان وټاکل بیا په قاعده یو کاغذ ولیکي بل هغې خطونه کړي ول بیا ټلیفون راوکړي بیا موږ دوه کسان ورته د احمد صاحب دفتر له بیا کاغذ ته کېږو بېلا صاحب ته یې کاغذ ته چې ولې دا دروغ لیکلي دي چې موږ دا فیصله سره وکړه چې یونین به هغه ته پیسې ورکړي ولسي کمیټې ته ته خو ولس ته دوکه ورکوې ولسي کمیټې ته دوکه ورکوې او ما ته دوکه راکوې و تا ته موږ کله دا پیسې درکړو تا ته موږ دا خبره وکړه چې دا پیسې د دا ولس دي موږ دا قوم د په نامه ټولې کړي دي چې هر فرد په قدرت کې حق دي ټول زما د خاموزۍ شی دی زما د فایدې شی دی که دا خاموزي ولس ولولې کا خو موږ بهتر خو د سپین په مد کې بیا 10 کروڑ روپۍ پرتې دي پرې هغه راواخلئ په بازار کې هم دا تر ډېرې پیسې دي د ولس څخه له هغې ډول کې د دغو پیسو موږ اجازت نه درکړو هغه کاغذ یو موږ ته راکړئ په دې کاغذ د پیسو په نه ورکولو کمیټې له موږ خوابند کې شوه موږ الجبر سره په قاعده ناست یو سرګلب جوګیزی له کمېنر ولایت خبره وکړه عبدالرحمن ته یې 6 کروڑ روپۍ ورکړلې چې ته بلال په دا معاملو کار مه لرې تا له خپل روپۍ د سره باناټ که شی د تلې او د تلې ته به په غرض ته منع ستا د کاوچونو پریشانۍ ډېرې دي نو بیا په قاعده د سرګلب جوګیزی دي یو دوه کسان نور دي زموږ لخوا د ولس لخوا موږ یو خالد شاه دی یو سمیع الله دی یو عرفان دی موږ 3 کسان ورکړل د ولسي کمیټې والا یو څو کسان دا د ولسي کمیټې نه دا اوس ورغلي دي سرګلب موږ ته اقرار راکوي چې په کمیټې موږ ته له موږ سره کښېنه له موږ سره اخلاص کړه موږ چې کوم وخت جنګ په امضا یې ورسولو بیا په کمیټې کې څو کسان دي دا زموږ چنګ خرابوي اوس دا اطلاق کاکړ راغلی دی موږ ورته درېدلي په خاموزۍ کې چا مخالفت نه دی کړی د پیسې د حالات یو په خاموزۍ کې مصطفی یو پوسټ لګولی و چې دا پیسې هم دی دا له میسودوز ده په برټش ګورنمنټ کې د ولس خلک لګیا دي یا په طریقانوي پورې چې پیسې هم د خاموزۍ خلک لګیا دي هغه د قانون کې په کروڑ روپۍ کار کړي دا د غوا د بل څوک نه پرېږدو بل چا دا پوسټ نه دی لګولی د ولسي کمیټې خاص کر اسمت صاحب دغه ټلیفون کړی دی سربیلنګ ده چې بل موږ سره کېنو یونین سره مخ کېنه دا د بیا په خبره ده فارون نو ور بیا د ولسي کمیټې خلک نه په خبر د دې اپیز افراد نه په خبر بیا یو قوم دې څلور کسان ورغلي دا یو نه کار چې نستري دي په پاتې د پیسې په ځای باندې وسرګایږي چې بل ما څه خلاص مو کې مینه نشته دا نو لا کار نه نور څه شاید چې نستري دي دا موږ دا قوم زاله دا ولس دا خاصو چې په داغه باندې د کلی ځوانانو شپې ورځې یخونه بارانونه ډېر ستر جوړ دي دغه چې دا پیسې وي دا یونین چې جوړ شو موږ اول چې تقریبا 1 لک 70 1 لک 80 هزار روپۍ موږ خرچه وکړه موږ په دولت چنده وکړه موږ خالص ټول زر راټول شوي زه تسمیه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه د دغه قرآن راځم چې ما په زرګونو وکړي چې هغه لا سوشل میډیا ته تر 50 زیات دي
دا تر هغه کسان سره ویني چې تر لک روپۍ بالا ګاډي کړي د یونین هر څه د جېبه په یونین کې پیسې ګارولې دا موږ دا کرایې ورکولې موږ دا دکان نیولی موږ چای و بسکوټ دا موږ د ترکي ځل دا پیسې نه وي چې له ورځې طرف را پیداله موږ د ولس لپاره د دې قوم لپاره ودرېږو د 15 روپۍ راوړي دي هغه د ولس د دې پر هر فرد که نر دی که ښځه ده که زنانه ده که سپین دی که ځوان دی دا به پر دې پیسې مړ شي زه دا خواست کوم له دا قوم څخه له دا ولسو څخه له دا مشرانو څخه له دا ولسي کمیټې څخه چې خدای ته وګوري خبره ګډه سره یوه کړي د موږ دوی په مابین کې زردشت ګریبان و غیر د هغه طرح موږ نه چاویي چې پر موږ پر کله کله افایارونه کله فور شډولونه 15 کسان افایا فور شډول اتلس افایات 3 افایات 12 افایات نو موږ به ورسره راولي و کدي ته لوځو راپور ته ولاړ شو ایوه آخري خبره درته کومه دلته په خارجي کې یو څو کسان یو څو پروپاګنډې کوي دا زما آخري خبره ده ما خپل اورېدلي په خپلو غوږو څوک یې 3 کروړ نس اخیستي دي وینېل څوک یې 2 کروړ اخیستي دي څوک د هغې چې قسم مثال د نس بعد باسي 1 کروړ اخیستي دي څوک یې 8 کروړ اخیستي دي وروره ما یوه روپۍ د لمټي کې راکښلي ده له اسمانه پر ما راورېدلې ده ما ته د هغو ټیکدارانو راکړي ده دا د عبدالعظیم صاحب ناست دی د هغه مالک دی د دې څه ټیکدار چا کار کوي ما ته څوک دې پلان څوک دي منیر صاحب ناست دی د 100 روپۍ راکړي دي هغه د ابراهیم لالا زوی ناست دی یونس هغه ته تا 100 روپۍ ورکړي دي هغه مدامین هغوی دی هغه ته تا 100 روپۍ ورکړي دي د مدامین هغوی متاولای د هغه د ولسي کمیټې یو 2-3 کسان خاص کر لکه بشیر صاحب لکه عصمت صاحب لکه بیلا صاحب دا سیلاسا صاحب ورغلي یونین ته پیسې مه ورکوه دا منیر صاحب ورغلي چې یونین ته پیسې مه ورکوه دا یونس ته ورغلي دي موږ به زه له منځه ولاړ شم غلامه یې کړه ته ورسي دا اکرام ورکړي و د هغو کسانو ته و دا یونین ته پیسې مه ورکوه ته زما دپاره رکاوټ ولې جوړوې ما هغه سترګې وړې د ولس په نامه مې راوړي دي د جېل لپاره مې راوړي د دا ټیکدارانو ځان وکړي چې موږ 100 روپۍ موږ ته راکړي دي د قانوني هر سړی حساب ورته وکړي موږ به ته د 1 روپۍ حساب درکوو دا پر موږ باندې فرض دی لازم دی او انشاءالله چې کومه یوه ورکوه دا به د ولس تر هر فرده پورې رسوو وسلام الله مو خوشحاله راکړي